حضرت یونس بن شعیب فرمائی وی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مخه ته چناس وی او د کمیس باسله او دومره کمزور دومره لاغر و چې کتای د پختې شمارل نو بغیر د ګوتې ورولو تا د پختې شمارل شي داسې زمونږ بادشاہ دومره کمزور و حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مسور دال به خوخول مسور دال چې دی دا نبی علیہ السلام فرمای خورای په مایده بوج کم راولوي او فرمای دا د اویا انبیاء علیهم السلام سنت دي اویا انبیاء علیهم السلام مسور دال خړلې نو ما عزتمند حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه چا تاسو کړ چې دا مسور دال ولې خوري وې زکه خورما چې دا په خېټه بوج نه راولي او ما ته زما رب په عبادت کې پورا فرق ویم چې دا وخورم دې لجاته زدا خورم د وخت بادشاہ یو مونږ څنګه یو زمونږ زندگی څنګه دی زمونږ کیفیات څنګه دي زمونږ حالات څنګه دي ما عزتمندو حضرت علی خواص رحمت الله علیه فرمای وی دا دنیا چې دی دا د شیطان لور دی دا دنیا دا د شیطان لور دی او دې سره محبت کون قاعده د شیطان زوم دی او فرمای چې څوک محبت سره کوي شیطان د کور ته بار بار زی راځي خر خو سړی له ورځي فرمای دا د خواته بار بار زی راځي نو څوک چې شیطان لزان نه سیټ تکول غواړي حضرت علی خواص رحمت الله علیه فرمای له دنیا نه بیا کناره کشي اختیار کړي شیطان خپل سخر ما جوړوي حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمای په ورځ د محشر یو بلا په شان خزه برا پورته شي فرمای ډیره هیبت ناک رنګ به وي او د دې د غاخونه به بهر ته پراته وي اعلان به وشي اے اهل محشر دا پیژنې خلق پوای حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمای یا الله دې نه پیژندل مونږ ته خدي دې نه پیژندل مونږ ته خدي چې دا مونږ ورو پیژنو نه دا هیبت ناک چهره ورته وویل شي چې دا دنیا ده هغه دنیا چې تاسو په نازه ده هغه دنیا چې تا موټر په صورت کې اخیسته وا هغه دنیا چې تا بنگلې په شکل کې اخیسته وا هغه دنیا چې کاروبار په صورت کې تا دیتا هر سویلی و هغه دنیا چې تا دې پاره مړی کړي دا هغه د ستا دنیا دی چې دې له جاته به تا مسلمان سره حسد کولو